او د غرونو په لمنو کې د یخ اوبو ابشارونه، ښکلي خلک او تاریخي ځایونه، د کوکارۍ سیمې زړه راښکونکي منظرونه. په هر موسم کې سیلانیان ځان ته رابللي دي، لیکن د بده مرغه د دې علاقې خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې په هغې کې یوه مسله د صفایي هم ده، چې په حوالې سره یې ګل ثناء الرحمن پاڅون ته وایي. زموږ محله کې د ګند غورځولو هېڅ ځای نشته. اوس زه په خپله باندې مسئلې ته حیران یم چې دا ګندونه به د کم وخته پورې او د کم ټایم پورې د یو کور او د بل کور مخې ته غورځولی کېږي. چونکې دا ګند د کور مخې ته غورځولی کېږي، لاره یې بنده کړې ده، لاره یې بنده کړې ده. اوس موږ صرف اعلی حکامو ته دا خواست کوو چې مهرباني دې وکړي، موږ له د ګند د دې یو ځای ته رسولو انتظام وکړي. کوکارۍ سره اړو ته د ګند غورځولو ځای نشته. زه د ستاسو د دې کیمرې په وساتت سره الله حکامو ته دا درخواست کوم چې د خدای دپاره تاسو له چې کوم فنډونه راځي هغه په دې صحیح ځای کې استعمال کړئ، نو تاسو له به الله تعالی اجر درکړي او خپل حق به ادا کړئ او اخر به وښایسته شي. د علاقې اوسېدونکي وایي چې دلته کې د ګند د غورځولو لپاره څه خاص انتظام نشته او کوم فنډ چې د صفایي لپاره مقرر کړی شوی دی چې هغه په صحیح ځای کې استعمال شي. چېرته چې موږ اورو صفایي نصف ایمان دی، نو بل طرف ته غلاظت او ګندګۍ او کچرې زمونږ ژوند ګران کړی دی. زمونږ لارې کوڅې چې دي هغه د ګندګۍ نه ډکې دي، اوبه چې دي په لارو کوڅو کې ورماتې دي، روډونه د ګندو اوبو نه ډک دي. زمونږ کپړې بې لمانځه کوي، تګ راتګ ګران شوی دی. د ګندګۍ د لاسه څوک دا خیال نه ساتي او د ګندګۍ د لرې کولو څه خاص انتظام نشته، نه د حکومت ته طرفه نه د عوامو طرفه. موږ ته چې ډېره مسله ده، دا زموږ د محله ده او ډېره غټه آبادي ده. بره د یو کور ډېران نشته، ټول دې ځای ته راځي او ټول نالو ته اچولی کېږي. نو چې کله باران وشي دا ټول په دې لارو کې را روانې ځي او د خلکو جامې بې لمانځه کېږي او خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. نو حکومت له پکار ده چې موږ د ټایمو د طرفه څه ګاډۍ دغه کیسه کسان مقرر کړي چې موږ دا مسله زموږ ته حل کړي. موږ ته ډېره غټه مسله ده جي. د هر کور مخې ته ډېراونه جوړ شوي دي او چې کله باران شروع شي نو دغه نالې او روډونه د دې ګندونو د لاسه بندې شي، تګ راتګ پې ګران شي. په دې موقع باندې د خپل کلیوال تنظیم ملګري هم د کلي د صفایي په حوالې سره ووایي. صفایي په حواله سره چې کوم خبره راپورټونه تاسو چې دی هغه تاسو واورېدل، نو د هغې په باره کې به زموږ د خپل کلیوال تنظیم کمیټې چې ده نو هغه به باقاعده د ډي سي سره ملاقات کوي، د دې د حل په باره کې به چې دی هغه متعلقه چې کوم ام پی ای دی هغه ته، او د هغه نه به موږ دا چې دی دا توقع ساتو او دا هغه ته موږ اپیل کوو چې یاره زموږ د کوکارۍ چې څومره دا ګندګي ده نو چې د ټي ام ای ګاډي چې دی په هفته کې 2 ځله راځي او دا ګندګي چې دی نو دا په باقاعده توګه سره چې دی اوچتوي چې د ډېرو مرضونو نه چې دی هغه زموږ د علاقه بچ پاتې شي. یو طرف ته خپل کلیوال تنظیم ملګرو د علاقې د غریبو خلکو لپاره د راشن انتظام روان کړی دی، نو بل طرف ته یې د تعلیم، صحت او د علاقې د صفایي لپاره هم کوټلي ګامونه اوچت کړي دي. صمد انجم، پاسون نیوز، کوکارۍ، سوات.